د هر یو کور کې جانا پہچانه دی او هر څوک اوري او د دې یو ډیر ښه تاثر د پټول علاقو کې نو دا محسوس کوم چې د زموږ لپاره د فخر خبر راځي تاسو راغله زما انټرویو ماغشتا. خان درته وایي چې الیکشن کمیشن او صدر مملکت تقریبا په 8 فروری باندې د عام انتخاباتو باندې اتفاق کړی دی. خپل قومي وطن پارټي ته په کم نظر باندې کوي؟ زمونږ خدا غوښته چې الیکشن دی وشي او زر تر زر دی وشي. زما په خیال د 8 تاریخ چې کوم مقرر شو نو موږ په خوشاله یو خو زمونږ لپاره سم د دې ورځ ډېر اهمیت ته لکه چې 8 فروری باندې حیات محمد خان شیرپو شهید کړی شو. نو په دغه لحاظ سره زمونږ لپاره یو ډېر اهم ورځ ده او په دې باندې خوشاله یو چې دا کوم داسې بې یقینه صورتحال چې هغه ډېر حده پورې هغه ختم شو. تاسو غواړئ چې موجوده چې کوم حالات دي او دا حالات د الیکشن لپاره سازگار دي او کدا سازګاری نو به هم د الیکشن کمیشن نه د قومي وطن پارټي د شفاف انتخابات لپاره څه غوښتنې دي؟ مونږ خو شفاف الیکشن غواړو د کې شک نشته. لیول پلینګ فیلډ چې څه ته وایي هغه غواړو چې هر چاته د موقع ملو شي چې هغه خپل څو کینډیډیټ چې خپل ووټرانو ته ورسي او د الیکشن پر ورځ پاره کې څه مداخلت نه او هر چاته د موقع ملو شي چې هغه خپل ووټ راچول شي. او دا کوم حالات چې شروع د ګوره پرون چې څنګه د اعلان شو دوه واقعات پرون شوي دي. یو پټان کې ډېر سنگین واقعا او بیا په بلوچستان کې خو پاره کې 14 فوجان پکې شهیدان شو او نن په میاوالی کې دامر لوی واقعا وشو په میاوالی ایر بیس باندې حمله وشو. نو دا د دوه ورځو کې دا حالات جوړ شو. تمام په خیال او په کوتا سګور ان ډي اي خان ډیویژن کې هر ورځ هر د مرز پس سنه سو واقعا کیږي. د دې سره لګ حالات خلکو لپاره اوی مخاوزدي په دې باندې او چې څنګه د الیکشن رانږدې کیږي خدا حالات نو د دې خو نقصان مونږ ته راشي په دغه لحاظ سره تاسو خالي تیر الیکشنونو کې هم دا صورتحال او دا خو د نگران لپاره ده او د الیکشن کمیشن له او د انتظامیه له چې به د دې څه د باپرو باسي. دا خو نه ده چې الیکشن رانږدې شي او زموږ یو ځای کې جلسې دوی راته وایي چې به الته مزاجي الته حالات خنه دي بیا د فائدہ څه شو. موږ خو بزو هر ځای ته بزو او دا د دوی فرض دي خو دا دوی فرض دی پوره نه کړی شو. نو دا خو د مطلب د چې دوی ناکام شو په خپل مقصد کې او چې کوم مقصد لپاره دا نگران راغلو کوم مقصد لپاره د الیکشن کمیشن چې دا دامرا هغه ویلي دي چې موږ به هر څو صاف او شفافي او هر چاته به موقع ملاويږي. نه هغه شی خو بیا مقصد نه حاصلېږي په هغه لحاظ سره. خان بل راته وایي چې 2014 ګورو 14 ګورو نو دا نتایج باندې د ټول سیاسي جماعتونو نیوکه وي. څه غواړي چې د ځل چې کوم انتخابات کیږي په کال 2023 کې نو آیا د ځل به نتایج بدل وي او که بدل وي نو دغه وجوهات څه دي ولې به بدل وي؟ ګوره بدل کو خلق خپل مرزه ته پرې خودل او ووټ هغوی واچو نو حالات په بدلی او کو د رستونه داسې خلک یا داسې ادارې پکې مداخلت کوي یا فضا داسې جوړي صرف د الیکشن ورځ نه فضا مخکې نه جوړول نو دغه خو بیا حالات تاسو ته معلومه ده چې بیا خو هغه الیکشن به څنګه شفافي. دا تیر الیکشن کومه هغه باندې شور کړو او دمر احتجاج هم کړو په دې وجہ چې هغه وخت یو کس نه لاډلا جوړ کړو او داغه تشریح کېده په هر ځای کې او نور پټو ته موقع شانتي ملو نشو. نتیجه څه وکړه چې هغه الیکشن چونکه شفاف نو هغه الیکشن کې عوامو صحیح هغه مرضی نه و نو داغه نتیجه سره وته چې هغه حکومت څو کړل یې څه ونه کړل په دې سلونیم کالا التا نه نیم کالا دلتا په دې صوبې کې حکومت وکړ. نو دغه الیکشن خو زه امید لرم اوس خلک مو خيار شوی دي او خلک
په دې پیدا مونږ هم نه غواړو چې داسې حالات جوړ شي. یو خو الیکشن کمیشن له پکار دی چې پورا الکټرل لاس هغه کې اوس تبدیلی نشي راتیا، خو هغه نشته، هغه خو رولز داسې جوړ کی او د مونږ ته مخکې نه وایي چې به څه تیر ځل خو په پولینګ سټیشن کې دنه فوجان ولاړو. آیا هماغه شانته صورتحال به یو کنه فوجان مونږ ورونه دي هغه دي او د الیکشن د پولینګ سټیشن نه بار کو ولاړی پاغه مونږ ته ساغلی شته، خو الیکشن پولینګ بوت کې دنه یا پولینګ سټیشن کې دنه چې دا چې هغه نو دغه اثرات خو خامخا په ووټرانو منسوخ دي. کله چې قومي وطن پارټي باقاعده د انتخابي مهم د الیکشن تاریخ نه وړاندې د انتخابي مهم اعلان کړو، تیاری هم څومره دي او اوسه پورې څومره تیاری شوې ده؟ الیکشن ورځ هم وټاکلې شوه، آیا کینډیډیټو نامزد شوي دي یا د دې لپاره اوس به علیه عمل وضع کیږي؟ نو چونکې یو بې یقیني صورتحال و، په لحاظه په دې هغه سره مونږ لږ کار خو هغه لحاظ سره شروع، خو د کینډیډیټ د انتخاب چې دی نو الیکشن لپاره خو مونږ هغه غوښتو اپلیکیشن غوښتو، خو اوس دوباره مونږ دا د اخبار کې ورکو چې هغه وخت ورکړو چې اوس نور څوک ورکول غواړي نو هغه ورکړي، هغه نه پس په هغه باندې فیصله کیږي. خان اخیر پوښتنه کوم د خپل حلقې حواله سره ورته وای، تیر یو ځل د حلقه تاسو د لاس نه بهر و، د دین وړاندې تقریبا 3 واري تاسو د حلقې نمائندګي کړي، څه غواړي چې راتلونکي وخت کې به یو واري بیا داخل تاسو په حق خپل رائے ورکي او ضروري څومره ده لکه د خلکو مسلې د حل کول لپاره د خلکو انتخاب کولو کې پیژنګلو څومره ضروری ده؟ وګوره زموږ خو بنیادی مقصد دا دی چې خلک ته دا موازنه کوي چې زمون په وخت کې سامره کارونه شوي دي او د نور پارټو چې حکومت راغلي دا کې سامره کارونه شوي دي. دا صحیح خبره ده چې اوس نوجوانان میدان کې زیات دي او مشران ته ټول ته معلوم دي چې موږ څه کارونه کړی دي، کې دي چې کشران ته هغه شانت علم ني، خو دا خو د مشرانو هم کار دی او موږ د پارټي مشرانو هم کار دی هغه خلکو ته وخی چې ګوره په دې وخت دا امر سکولونه جوړ شو، دا امر سړکونه جوړ شوي دي، بجلی کارونه کم شوي دي، ګیس کارونه شوي دي، ټرانسفارمر کارونه شوي دي، سړکونو کارونه شوي دي، دا ټول خلکو ته وخی چې بھئی دا زموږ پارټي کړی دی او د نورو پارټو څخه کمی او څوک دا غړي چې بل پارټي زیات کار کړی دی نو هغه له ورکه راځي اعتراض نشته. افغان ریفیوجیز روان دي او دا غي حواله سره کومنګ وګورو هم یو مسله پیدا شوې ده. قومي وطن پارټي او بحثيتي یو انټرنیشنل سیاستدان په سطح باندې د دې عمل ته څنګه ګوري او دا څنګه کول پکارو؟ دا خو یو فیصله شوی ده، ما په دې باندې یو بیان ورکړو چې د افغانستان یا د افغان مهاجرو په اړه کې څه فیصله کیږي نه پکار دی چې د پښتنو مشران چې دي دا غوي اعتماد واغشتي شي، دا غوي سلام مشوره واغشتي شي، هغه نه ده شوی. خو بهرحال یو فیصله شوی ده، اوس مونږ دا وایو چې څوک غیر قانوني تور باندې ته دي ایلیګل دي، بالکل هغه لتل پکار دي. په دې هغه کې کو پولیس او انتظامیه چې چا سره پروف اف رجسٹریشن سټیټ رجسٹریشن هغه شته کارت شته وسره هغه تنګي یا هغه بلیک میل کوي یا هغه نه پیسې غواړي، دا سلسله ټیک نه ده او خاص کر په هغه ځایونو کې چې کوم په کراچۍ کې یا په نور ځایونو کې ډېر داسې پښتانه هلته ډېر دي او هر چاته هغوی وایي چې دا افغانیان دي او دا دهشتګرد دي، نو دا سلسله بندول پکار دي. صحیح معنو کې چې دی چې څوک چا سره هغه نی کارډ نی ایلیګلی بالکل هغه دغه شي او التم چې لاړ شي تورخم ته یا سپین بولدک داسې چمن بارډر ته نو التم په عزت او احترام سره دی واپس رخصتول پکار دي. زموږ ورونه دي او پښتانه دي زیاتره، نو مونږ غواړو چې هغه په عزت سره
خپل وطن ته واپس لاړ شي. خان اباسین ریډیو دا غږ د خیبر پښتونخوا په 19 اضلاع کې او د یې نه علاوه چارسده کې په خصوصي توګه باندې ستاسو د حلقې خلبه موري څه میسج به خپل ورکوئ د بحیثیت د دې علاقې د دې ملک د دې پښتنو یو مشر په حیث باندې د اباسین ریډیو په دې غږ باندې به دغه پښتنو ته څه میسج ورکول غواړئ؟ زما په خیال زموږ وروڼه، زموږ میندې، زموږ خویندې، زموږ بچي په دې علاقې کې اوسېدونکو ټول ته یو خو سلام پیش کوم. دویم دا چې حالات هغه شانتې سازګار نه دي. یو خو ګراني ده، د ګرانۍ په وجه خلک ته تکلیف دی، پریشانی ده، روزګار نشته، د بجلی مسله په خپل ځای باندې دا اوس د دهشتګردۍ دا لهر چې راغلی د دې هم خلکو ته تشویش دی. نو دا ورته هغه ورکوم چې حوصله ساتئ. انشاءالله تعالی مونږ غواړو چې د الیکشن دی پوره منوشي او الیکشن کېدو سره دا تمه لرم چې ملک کې به سیاسي دا کشمکش چې دی دا ډېر حده پورې ختم شي، او چې سیاسي کشمکش ختم شي نو زموږ معیشت به په صحیح سمت کې روان شي. او موږ غواړو چې دا ګراني، دا بېروزګاري دا ختم شي او خلکو ته لږ سکون ملو شي. اباسین ریډیو ستاسو ډېره زیاته مننه کوي افطار خان چې تاسو هغوی ته ورکړل. ډېره مننه ستاسو، ډېره مننه.